بسم الله الرحمن الرحیم. خاصیات ابواب دو ثلاثی و مجرد خاصیات به بیانو او دا غینه مخکې به د خاصیت لغوي اصطلاحي تعریف کوم. خاصیات دا د خاصیت جمع ده. دې لغوي معنی دا یو شی چا پورې خاص کېدل. اصطلاحي تعریف د مناطقو په نسبت باندې ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره د خاصیت ویل کیږي. هغه شی چې یو کې موجودیږي لکه مثال ضحک انسان کې موجودیږي ولا یوجد فی غیره او بل چا کې نه موجودیږي. خدا تعریف دلته نشو مراد کوله. زګر دې تعریف خو مطلب دا دی چې یو خاصیت د کمباب شو به داغه نه غیر بلکې نه موجودیږي. حالان کې زمون خو یو خاصیت لکه مثال تسیر دی اپ نورو کې موجودیږي. ابتدا دا یو باب کې نو څو بابونه کې موجودیږي. صحیح تعریف دا دی چې د کم باب د هيئت مخصوصنه کمی معنی حاصلیږي هغه ته خاصیات ویل کیږي. یو باب دې دغه کم خاص هيئت دی لکه د باب استفعال کم هيئت دی، د باب افعال چاوله کې حمزه ده، باب افعال کم خاصیات موږ دغه مول ویلی وکنه دا علامه مر ذکر کړي وي چې ماضی کې به څلور حروف وي څه وکنه دا شان باب استفعال کې ویلیو حمزه باب کې زائد وي او فان پس بسین او تا زائد وي دای علامه وي. نو بداسي وایو تا اصلاحي طریق بداشي د هر باب چې کم خاص هيئت دغه دغه هيئت نه چې کوم معنی حاصلېږي دغه معنی او تویل کېږي خاصیات. از د درې بابونه دغه ته الابواب او اصول ابواب وای. یو نصر ينصرو، یو ضرب يضربو، یو سمع يسمعو. ولی ته الابواب وای یو وجدار چې دا درې بابونه ډیر استعماليږي. درې وجې دي. دویم وجه دا ده چې بده تاسو ته معلومه ده چې ماضی او مضارع په معنا کې فرق دی. ماضی به لمانی تیر شوه زمانه کې، مضارع پر راتلون کې زمانه کې. نو په کار دا چې لفظ کې فرق وي او بری درې وړو بابونو کې د ماضی او د مضارع په عین کلمه کې فرق وي او نه وي. لکه نصر ينصر یو کې مفتوح لین دی، مضارع کې مضموم لین. ضرب يضربو کې مفتوح لین مکسور لین دی او سمع يسمعو کې مکسور لین او مفتوح لین دی. نو دویم وجه د الابواب دا شولا چې د مضارع او د ماضی معنی کې فرق دی. نو په کار د چې لفظ کې فرق وي او په دغه درې وړو بابونو کې په لفظ د عین کلمه کې فرق وي. ځکه د الابواب شو. دریم وجه دا درې بابونه چې دي دا د ثلاثي او مزید لپاره ماخذونه دي. ماخذونه کڅوک به اعتراضو کی چاله ک نور بابونه خو ماخذونه مثال فتح افتهم ماخذ جوړیږي. استفتح کیو ګورا جواب داري مولوی صاحب نور بابونه چې دي هغه رجعم د درې بابونه ته کیږي. فتح هم د دې بابونه نه راوته دي. خو نصره ماضی د نصره په شان ده او مضارع د سمع په شان ده دي نه راوته دي. اوس په خبره پوه شئ. راځي ول وس اول باب د نصر انصرو د خاصیات بیانو. نقطه دا ده چې الابواب چې دي ټول خاصیات ډیر دي او ټول شریک دي. نمنګ دلته خاصیت بیانو چې مثال نصره کی او په ضربه کې به نه ضربه کی سمع کې نه یا خاصیت بیانو. یاد سی به وایو چې په نصره کې ډیر هغه خصوصیت چې نصره کې ډیر وي هغه په مقابله کې ضربه کې کم وي. ضربه کډیر وی هغه په مقابله کې نصره کې کم وي. سمع کډیر وی د هغه په مقابله کې نور کې کم وي. هغه خصوصیت موږ بیانو. اول پکې مغالبه ده. مغالبه تعریف ده توجه کده بر الله بار راځي چې د باب مفاعلین پس به ذکر کیږي. د باب مفاعلین پس چې کوم ثلاثي مجرد ذکر کیږي به د نصره نه ذکر کوم. تعریف مولا پورا ونه کو. د باب مفاعلین پس بعد ثلاثي مجرد او صيغه راوړل پدې نیت معنی راوړل چې په مفاعله کې مقابلینو کې هر یو د مغالبت
کوشش کول چې زه غالب شم نو څو غالب شوی دی دا ثلاثي مجرد چې رس راوړي دا به تخیب پلانې غالب شوی دی ازده شو مغالبه تعریف سره د باب مفاعلی نفس صيغه د ثلاثي مجرد راوړل د پاره د دې خبرې د بیان چالک مخکینو باب مفاعله کې چې کوم مقابله د دوو شروع وا ان کې څو غالب دي نو ثلاثي مجردو کې د نصره باب برازي مکتبه خی پلانې غالب دي دقه ته ویل کېږي مغالبه لکه مثال به تور معنی خاصمنی زیدن زید ما سره جګړه وکړه هغه ول چې زه غالب شم ما ول چې زه غالب شم هر یو د غلبې تقاضا کوله فخصمته د ثلاثي مجرد د نصرین سرو باب نم سی غراوړه دام به کیو خود له چاله کا زب غالب شوم په دې دوه کسانو کې کم غالب شو زه غالب شوم دا شان یخاصمون زید فاخاصمه دا مضارع ول مثال له اذا شو باب د ضرب یضربو خاصیات د دې باب خاصیت هم مغالبه ده خدای لپاره لک شرط ده که مغالبه تعریف به اور ذکر ته به رااله چې د باب مفاعلین پس صيغه د ثلاثي مجرد راتلل د دې لپاره چې بیان وکي چې مفاعله کې کم دوه کسانو د غلبې تقاضا کوله څو غالب شوی دی نو موږ ته به ثلاثي مجرد صيغه خي پلان غالب شوی خدای لپاره شرط دار چې مثال واوي یا به مثال یایي وي یا به اجوف یایي وي یا به ناقص یایي وي مثال واوي مثال یایي اجوف یایي ناقص یایي د څلورو نه علاوه کوم د مفاعل نفس د مغالبه لپاره کوم فعل راځي او به نصرین سروي دا خبره عزت شولا مثالونه واوري وعدني فوعدته دا مثال واوي دی کنه او يواعدني فاعيده دویم مثال واورا یا ایوالا یاسرنی فیسرته یاسرنی فایسره اجفی ای بایعنی فبعته یبایعنی فابیعه ناقصی ای رامانی فرمیته یرامینی فارمیه پیګه پیګنا رامانی اغزیشتل ما غیشتلو پس فرمیته ما ویشتلو زه به غالب شم دریم نمبر باب د سمیع اسماء او خاصیات پکمو ابوابو کې چې بیمارې نیوي احزان غمونه والا مانوي خوشحالی والا مانوي اکثر د باب سمیع نه استعمالي دا سی به وایو بیماری د پاره چې کوم لفظ استعمالي عام طور هغه د باب سمیع نه غم د پاره چې وي خوشحالی د پاره وي عام طور د باب سمیع نه لکه مثال سقم یسقم بیماری د پاره مریض یمرض غم د پاره مثال لکه حزن يحزن خوشحالی د پاره مثال لکه فرح يفرح دغه درې وړو ما خاصیاتونه علاوه د رنگونو د پاره حلیه د پاره مشابهت عیوب د پاره عام طور د باب سمیع نه استعمالي لکه کدیرا یک درو رنگ د پاره دی میټیاله رنگ چوته وي اویرا یا ورو عیب د پاره یو سترګې والا حلیه د پاره مثال لکه بلق یبلق الکه وي د دوړو سترګو د وریجو ترمنځ فاصله لري د وریجو ترمنځ نقطه ضروري ده چې د الوان او د عیوب او د حلیه مشابهت سوری چې کمی حلیه دا د باب کرومان هم استعماليږي لکه حمق يحمق دا عیب ده سمر يسمر رنگ والے غندم رنگ کېدل خړ دا غنم رنگ کېدل دم کرومان ده او رعون يرعون جسم یو پړسېدلو دا حلیه خبر مثال لیکن به خاصیت د باب د کروما یکرمو اغه الفاظ چې هغه صفت خلقیه بیانې صفت خلقیه حقیقیه یو صفت خلقیه حکمیه بیانې دوا
او هغه الفاظ چې صفت تبعی بیانوي به اوري هغه الفاظ چې صفت خلقیه بیان کوي د کرمانه وي خلقیه حقیقیه یا صفت خلقیه حکمیه بیانوي دا بنم چا نه کرمانه او یا هغه صفت چې د تبعی مشابه وي داغي بیان کوي دا الفاظ بم د کرمه د باب نه وي والصفت خلقیه حقیقیه چاته وي صفت خلقیه حقیقیه دا صفت ته ویل کیږي چې پیدایشي وي لکه حسن او قبح چې چا کې پیدایشي وکي حسنا يحسن قبح يقبح قبح صفت تبعیه حکمیه چاته وي هغه صفات چې هغه حقیقي نه وي پیدایشي نه وي بعد کې راغلي خو لازم شوی سړي پوره چې به ته جدا کیږم نه لکه فقه يفقه څوک فقيه پیدایشي نه رستو کې فقاهت راځي او دریم نمبر شبهیه یعنی تبعی صفات مشابه چې هغه چې نه پیدایشي صفت وي او نورس راغله داسي وی چې هغه ورپورې لازم وي پیدایشي نه وي ورس راغله خو لازم نه وي لکه حسن يحسن حسن همیشه لپاره نه چې دا بناوټي حسن یادو مګه میک اپ وکیږي شي یا کپڑے کې استوا چی پدې پوه شو باب د فتح یفتح خاصیات دې باب خاصیت دا دی چې د دې عین کلمه اعلام کلمه به د حروف حلقیه ونوي اته معلوم دي حروف حلقیه شپږ دي ها د شعر کې شاعر جمع کړي حروف حلقي ششبوت ای نور عین حمزه او ها او ح او خ او عین او غین اعتراض په وکاله کرا کنه ير کنو دا خو فتحانه دې سره د دینه چې عین اعلام کلمه حروف حلقیه نه ده ابا باقي وګوره فتحانه دې عین اعلام کلمه حروف حلقیه نه ده جواب دا دی چې رکنه يرکنو دا د تداخل ابواب نه دي نسورانه هم راضي دسی وایا د دې ماضی چې دا کنه دار فتحانه نه جواب توجه دا فتحانه نه دي بلکې وای د دې ماضی د نسورانه ده رکنه ا مضارع د سمعانه ده يرکنو جواب مې پوه شولې اسی باندې کول دي که خېلې میکا دا جواب شولو چې دا ماضی څخه مفتوحین د چې ماضی نسوره ناراضي ال د مفتوحین وي مضارع څخه مفتوحین د چې دا د سمعان ناراضي سمع يسمع مضارع مفتوحین وي دا جواب صحیح نه دی ښا صحیح جواب ورسته کو بل اعتراض به وکا او باقي ابا بارک وي دا شاذ دی جمع اعتراض بداله چې ابا شاذ د فصیح کلام کې وجه راغلی قرآن مجید کې استعمال شوی ابا واستكبر دی جواب کوي چې شاذ د پاره دا لازم نه ده چې فصیح کلام کې ون راځي شاذ هم په فصیح کلام کې راتل شي صحیح جواب یې څه دی مولوی صاحب رکنه يرکنو عین اعلام کلمه حروف حلقیه نه ده ابا با عین اعلام کلمه حروف حلقیه نه ده به ول فتح نه راغلي موږ علم صيغه کې د شذوذ ختمولو کې چې قاعده ویلې ده کوم مساله د مصنف استاد ذکر کړي واغه به وایي وغدا وا چې عین اعلام کلمه به حروف حلقیه نه ده په صحیح کې شرط ده چا کې صحیح او ابا وغیرہ دا ټول صحیح نه دي کې شرط نه ده او رکنه ورکونو کې بهر حال اعتراض جوړ لے کا صحیح دی مخکې راځي باب د حسبه يحسبو خاصیات د دې باب نو خاص الفاظ یې غي استعماليږي چې تقریبا 32 الفاظ دي 18 الفاظ په وو کې دي نعیمین عیمو خوشاله دل وبقا يبقو دا حق دې هلاکې دل معنا معنی هلاك دې کنه او کنه ومقا يمقو دوست جوړول وثقه
یثق اعتماد، وافق یفق موافق کېدل، ورثه یرث وارث کېدل، ورع پرهیز کول، ورما پړسېدل، وریا پیژنې هغه بکور نه چور روباسي، ولیا قریب کېدل، وعیرا یعیرو کینه رکنا، وحرا یحرو بغض لکه ساتل، ولها یلیهو حیران کېدل غمگین کېدل، وهلا د څه شي خیال راوستل، وعیما یعیمو چر بر د نعمت دعا کول، وتیا یتیو پخپو باندې او شی پامال کول، یبسا خوش کېدل، یا ایسا یا ایسو نا امید کېدل. و پر رسیدلې